چې په دغه شپې باندې الله کریم خپل هر حکمت، هر فیصله، خپل تقدیر فرشتو په حوالے باندې کی او د ټول کال حساب آپ دغه شپې باندې الله کریم وکي او فرشتو ته په ورزیمه کی چې تا دا ډیوټي دا مثلا مختر روان کال تبا تا ته شور رزق ملاو کیږي، مختر روان کال تبا کم خوش نصیبہ حج تجی، کم خوش نصیبہ با عمرے تجی، مختر روان کال سے با چورا پیدا کیږي، چورا با مړیږي، چوک با بیماریږي، چوک با روغیږي، چنا منے حالات اللہ کریم په خپل بندگانو باندې راوستون کی دی ټول حساب و کتاب په دغه شپې باندې الله کریم وکي او فرشتو ته حواله کی چې تاسو دا ډیوټي ګانې دي، دا تاسو کار دا د دغه شپې باندې فرمایي ټول کال حساب وسی چې تا ته به مخکې چوره رزق ملاو کیږي، چوره کسان به حج ته ځي، چوره به مړیږي. نو حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی چې دا خصوصیت تا، فرمائی دوم خصوصیت دا چې په دغه شپې باندې خاص عبادت او هغه خاص فضیلت چې کوم دا هغه ورته میلاو دا چې نور په شپو باندې هغه فضیلت هغه ثواب نستا چې په دغه شپې باندې الله پاک کوم فضیلت او کوم خصوصیت ورکړای دا شب برات شپې ته. فرمایي روایت چې راځي چې کوم کس دغه شپې باندې دغه شپې چې یعنی 15 شعبان په شپې باندې شب برات شپې باندې 100 رکعات نفل وکي خاص الله رضا پرا. فرمایا دی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک مفہوم او خلاصہ دا چې الله کریم هغه خواتا 100 فرشتے رولجی 100 فرشتے اور فرمایا چې 10 فرشتے 30 فرشتے د هغه ډیوټي دادا چې تر قیامت پورې الله کریم په برګا چې د کس ته پارا د جنت سوالونه گئے بخشش کے تر قیامت پورے دخ کس دے پارا چاچے سل رکاتا نفل شب برات پشبے باندے اکڑو. نبی علیہ السلام فرمائی 100 فرشتے اللہ پاک رولجی پا اغو فرشتوں سے 30 فرشتے دا سے دی چاتر قیامت پورے دخ کس دے پارا اللہ پا برگا چے دے جنت سوالو نہ گئے. فرشتے نستڑی کیری نوجی کیری نتجی کیری ناغستڑی کیری تر قیامت پورے اللہ پا برگاش دے جنت سوالو نہ گئے. او فرمائی نبی علیہ السلام چھے 10 فرشتے داسی دی 30 چھے آتر قیامت پورے دخ کس دے پارا دے جہنم نا ازادی سوالو نہ گئے چې الله دا بندال جہنم اور نہ آزاد کی. فرمائی اللہ فرشتے دی نستڑی کیری نہ آوری کیری نہ اغت کیری اللہ برگاہ جو سوال کے مولا لو جہنم اور نہ آزاد کی. اور فرمائی چھے 30 داسی فرشتے دی دیس چھے آدھے دی دنیا مصائب اور مشکلات نہ آغا نئے بچ گئے اللہ دو ڈیوٹیو لگئے کہ چھ قسم پہ دو بانے مصیبت لا ازمائش تکلیف اور باندرہ جی نو دا پچھے محفوظہ ہو بچکا ہوئے نو دیستو فرشتو دا ڈیوٹی دنیاوی مصائب دنیاوی تکالیف آغا نہ چکم دا آغا فرشتے آغا دی اللہ بندہ بچ گئے چاہے 100 رکعات نفل وکڑو. اور فرمائی 10 فرشتو
دا ड्यूटी दा किताब हर किस्म शैतान ल हमलो ना, शैतान ल गलत इरादों ना वसवसों ना बता बच गए। दा ड्यूटी चता शैतान रजी गलत वसवासा दर के गलत इरादा दर के नो अगर लस फरिश्तो ड्यूटी दादा चिताब शैतान लो इरादो वसवसों न बच गए। और किताबों लिख ली दी शकला सड़ा ये वो गुनाह के अल्लाह दिमुर टोल मुसलमान महफूज की दया गलत कार के दिन मुख्शे दता शैतान रागलाई और शैतान दा इरादा वर्कड़ी दा वसवसाई वर्कड़ी दा मशवरा शैतान वर्कड़ी नो अगे न बाद दा गलत कार के देना मख्श शैतान रागलाई था। और फरमाए च दा लफ्ज़ फरिश्तो ड्यूटी वो लगी री नो दा शैतान रात लग न मने के ता शैतान रात लाए निसी मुझे शैतान ता तो निसी रात लाए बेता ता गलत मशवरा निसी दरगाह लाए न फरमाई दा पर दगश पे बांधे खास फजीलत ता दगश पे बांधे अल्लाह करीम दा खसूसियत दा फजीलत दगश पे तवर कड़ा दा शब बरात ता बलिश पे ता अल्लाह पाक ने दवर कड़ा। और हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाई चिद्रेम दा खसूसियत ता दगश पे बांधे अल्लाह करीम खास रहमत अगर नाजिली पर अल्लाह बंदगान बांधे दा से खास रहमतुना अगर रहमतुना पर नूर पोछे बयानी खास प्रदेश पे बांधे अल्लाह तरफ ना हाँ अल्लाह पाक रहमत आगा पखपोलो बंदगान बांधे नाजिली जी चकम दे अल्लाह बंदा अल्लाह तौलाड़ी कुरान तिलावत के नवाफिल के अल्लाह यादे नो खास रहमत और बांधे आकीरी च अगर रहमत बेबल बेचे न मिलाओ कीरी। और हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाई चलरम दा खासियत उत मिलाओ दा अल्लाह करीम पर दगश पे बांधे शब बरात पशपे बांधे अल्लाह पाक दखफल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत जहन्नम